په تاریخ کې راځي چې د کعبۃ الله تعمیر تر نن وخته پورې 5 ځل شوی دی. ټولو نه ډومبی خو سیدنا آدم علیه السلام چې کله د اسمانونو نه ځمکې ته راکوز کړلی شو، نو دلته الله رب العزت ته فریاد وکړو چې څنګه بره په اسمانونو کې بیت المعمور دی او فرشتې د هغې عبادت کوي، هلته کې طوافونه کوي، منځونه کوي، دارنګې په ځمکه کې هم خپل داسې یوه نښه او د خپل تجلیاتو داسې یو مظهر جوړ کا چې هلته کې انسان او بني آدم عبادت کوي. بیت المعمور دا په 1 اسمان کې د کعبې د پاسه دغه رنګ د الله رب العزت یو کور دی. څنګه چې کعبۃ الله د داسې بیت المعمور دی، په دې کعبه کې انسانان او جنات عبادت کوي او په بیت المعمور کې ملائکه او فرشتې عبادت کوي. کتابونو کې راځي چې په یو ورځ باندې 70,000 فرشتې دغلته عبادت کوي او د فرشتو دومره لوی تعداد دی چې د چا یو ځل نمبر راشي دغلته د عبادت تر قیامت پورې د هغې دوباره بیا نمبر نه راځي. او دا فرشتې دغلته طوافونه هم کوي، دغلته منځونه هم کوي. بیا په فرشتو کې بعضې فرشتې دي چې هغه پیدا دي دې دپاره چې ټول عمر به دا په سجده پرته وي، ټول عمر به دا په رکوع کې وي، ټول عمر به په قیام کې وي، ټول عمر به دا د الله رب العزت حمد و ثنا بیانوي. ولی چې د هغې تخلیق او پیدایش هم دې کار دپاره شوی، هغې سره د نفس او شیطان آمیزش نشته دی. نو ډومبی ځل د کعبې تعمیر هغه د الله رب العزت د حکم مطابق سیدنا آدم علیه السلام کړی دی. حضرت جبرائیل امین رالی او د بیت المعمور د لاندې ورته نښه وښودله بنیادونه چې په دې باندې ته د کعبۃ الله تعمیر وکړه. حضرت آدم علیه السلام کعبه جوړه کړله، دغلته عبادت جوړ شو چې کم نیکان بندگانو هغې به راتلل دغلته به عبادت کولو او د الله یاد به چې کم دی دغلته تازه کولو. بیا حضرت نوح علیه السلام په وخت کې چې کله قوم ټول سرکشه شو او د نوح علیه السلام خبره نه مني، نوح علیه السلام الله رب العزت ته دعا وکړله، رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. د نوح علیه السلام د بددعا نه بعد چې کله طوفان راللی، نو هغې دا ټول مخ د ځمکه باندې چې څومره شیزونه دي دا ټولې غرق، دا سیلاب یوړل. صرف نوح علیه السلام او د هغه ملګري او بعضې د حیواناتو هغه جوړې چې ځان سره په کشتۍ کې سواره کړي دا بچ شو، نور چې مخ د ځمکه باندې څه شي هغه ټول سیلاب یوړل. په همدغه سیلاب کې کعبۃ الله هم لاړه. بیا ابراهیم علیه السلام وخته پورې دغلته کعبه نه وه. نو دویم ځل د کعبې تعمیر هغه ابراهیم علیه السلام او د هغه فرزند اسماعیل علیه السلام کړی. خو دا تعمیر داسې و چې 4 دیواري وه، خو په دې باندې چت نه و، غیر مسقف، بغیر د چت نه، صرف 4 دیواري ده. او کله چې دی دا تعمیر کولو په دې کې الله رب العزت ورته خپل ډېرې نښې او نشانې وښودلې. په هغې کې یوه نښه لویه هغه مقام ابراهیم کې چې دا کم کاڼی لګېدلی دی، کله چې دی د کعبۃ الله تعمیر کولو یو حده پورې د انسان لاسرسي بره بیا د قوازي او د لفت ضرورت دی. نو دغه د لفت ضرورت دا د کاڼي پوره کو. ابراهیم علیه السلام به په دې کاڼي باندې ودرېدلو او هغه کاڼی به پورته شو، بره به شو، کوم ځای پورې چې هغې ضرورت لاس ته رسېدو هغه ځای پورې به بره شو، هلته به چې کوم دی بیا کاڼي کېښودل دغسې. اسماعیل علیه السلام به کاڼی ورکولو، ابراهیم علیه السلام به لګولو. دویمه لویه نښه هغه حجر اسود دی چې کوم په دې جبل ابي قیس باندې پروت دی او الله رب العزت ورته وفرمایل او به یې راوړلو هلته نو دغلته فټ. دا دواړه د جنت کاڼي دي. مقام ابراهیم چې دا کم کاڼی دی دا هم د جنت نه راغلی، حجر اسود چې کم لګېدلی دا هم د جنت کاڼی دی. او حدیث شریف کې راځي چې دا دواړه کاڼي چې کم دی دا د یاقوتو د جنت نه یو 2 یاقوت دي، او داسې یاقوت دي چې د دې روشني او نور الله رب العزت ختم کړی دی. که چېرته دا په خپل نور او روشنایي سره روښانه شو، د نور رڼا به د دې مخې ته کمه شي.
نو ابراهیم علیه السلام د خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام په مدد او تعاون سره دویم ځل د کعبۃ الله تعمیر او بیا همدا تعمیر چریدو تر دې پورې چې د قریشو زمانه رالل، د قریشو وخت رالل. دغه ټیم کې د پیغمبر علیه السلام عمر مبارک 35 سال. قریشو په خپل منځ کې مشوره وکړه، سرداران راجمع شو چې دا کم تعمیر او کعبه جوړه ده، د دې دیوارونه زاړه شوي دي، مسالې کمزورې شوې ده او قریبه ده چې دا را پریوځي. دویمه مسله دی کې دا ده چې په دې باندې چت نشته چې کله باران وشي دننه د اوبو نه ډکه شي. دا بیا په اترایي باندې د غیر چاپیره چې څومره دا وادي مکه ده د دې اوبه هم دلته راځي، لهذا دې دپاره یو مناسب تعمیر پکار دی. د دې زی موزون داسې یو تعمیر پکار دی چې دا د الله رب العزت کور دی، د هغه کور شایا نشان دلته کې تعمیر وشي. په دغه ټیم کې د پیغمبر علیه السلام ماما دی ابو وهب بن عمر، هغه پاسېدو وایي تاسو خو د الله کور جوړوئ خو الله پاک دی، د هغه په کور کې به هم پاک مال لګوئ، په دې کور کې به حرام مال نه لګي، په دې کې به د شرابو پیسې نه لګي، په دې کې به د زنا پیسې نه لګي، په دې کې به د جوارۍ او د سود پیسې نه لګي. خپل صفا ستره مال را میدان ته کې چې کوم حلال وي هغه به د دې کور په تعمیر کې لګي. او بیا د کعبې تعمیر چې کوم دی هغه تقسیم شو په مختلفو قبیلو باندې چې دا یو دیوال د دې ځای نه دومره حصه دا به فلاني قبیلو کې، دا دیوال به فلاني قبیلو کې، دا به فلاني قبیلو کې. او دغه ټیم کې د عربو سردار دی ولید ابن مغیره، دا د حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه پلار دی. دا ولید ابن مغیره ته خبر چا ورکو چې د جدي چې کومه بندرګاه ده هلته کې یو جاز تباه شوی دی، بحري بیړه تباه شوې ده. دې لاړلې د جدي بندرګاه ته او هغه جاز چې کومې تختې وي هغې واخیستلې او راوړې د دې دپاره چې دا به مونږ د کعبۃ الله تعمیر کې کوم چت جوړو دا به په هغه چت کې مونږ استعمال کړو. و چې بیا کله دې رالل مشوره وشوله چې په دې طرز باندې به مونږ دا تعمیر کوو. او بیا د دې خبرې نه یېرېدل که اوس مونږ دا تیاره کعبه ورانو په مونږ باندې د اسمان نه څه آفت را نازل نشي. ولی چې په نږدو ورځو کې چې کله اصحاب فیل رالل هغوی هم د کعبې د ورانولو په اراده راغلي وو، په هغوی باندې قهر را نازل شو، د اسمان نه ابابیل رالل او هغوی هلته کې چې کوم دی کوتره کړل. نو یریدل هم د دې خبرې نه چې دا خو همغه د الله کور دی او هغه مثال زمونږ د سترګو مخې ته د هغه خلکو ورانول غوښتل، الله رب العزت په بره نه چې کوم دی نو عذاب را نازل کو. نو همدغه ولید ابن مغیره را مخکې شو د دې ټول قوم نه او د سره ګنتریو سره لاس کې ده او دعا کوي اللهم لا نريد الا الخير، ای الله زمونږ د خیر نه علاوه بل هیڅ قسمه څه اراده نشته. او بیا چې کوم دی کعبه رڼول شروع کړل، هغه یو څو خښتې چې کوم دی راګزارې کړل، شپه شوله، خلک بیا هم نه رامخکې کېدل، وایي صبر وکړئ چې دا شپه پکې تېره شي، سهار به د ولید ابن مغیره حالات وګورئ، که ژوندی و ټیک ټاک و نو بیا به ورسره مرسته وکړو، او که چېرته څه طوفان او څه آفت او د الله رب العزت څه قهر پې نازل شوي و نو بیا به د دې نه وروسته شو. نو چونکې هغوی خو دا تعمیر د ښې دپاره کولو، الله رب العزت د نیتونو نه واقف و، نو لهذا چې سحر راپاسېدل ولید ابن مغیره ټیک ټاک دی، ټول د قریشو سرداران او ملګري چې کوم دی هغه ورسره ډیګیا شو، دي دا کعبه ورانول شروع کړل او ورانې کړل. بیا چې څنګه ما تاسو ته عرض وکړو دی دوباره بیا د کعبې دغه تعمیر شروع کړو، هرې قبیلې ته خپل خپل ځای حواله دی مناسب او د هغې مطابق چې کوم دی لګیا دی تعمیر یې وخېجو. چت یې هم وله جوړ کړو، چاردیواري هم جوړه کړه. خو یو خبره داسې وشوله چې مخکې د کعبې چې کوم زوړ بنای ابراهیمي وه، ابراهیم علیه السلام چې کومه کعبه جوړه کړې وه د هغې نه څه حصه بهر پرېښودل، او وجه یې دا وه چې دې سره نور حلال مال نه و. دوی ویل چې مونږ خو دا عهد کړی چې په دې کې به حرام مال نه لګو، نو چې څومره حلال مال جمع شوي چې څومره په دې باندې جوړ شو همغلته کې دیوال لتاو. نو دا څه لږه معمولي غوندې حصه دا چوکور دا تېنه دی بهر پرېښود او کعبې نوره مکمل کړل. د کعبې نور تعمیر خو مکمل شو، خو یوه موقع داسې راغله چې په هغې کې دا قبایل خپل منځ کې سره ډېر سخت وران شو او خبره تورو ته لاړله، یو بل پسې چې کوم دی دشمنو ته لاړله. هغه مسله دا وه چې دوی ویلې هرې قبیلې سردار خواهش دا و چې حجر اسود په دې دیوال کې مونږ ولګو.
په دې باندې خبره ورانه شوه. ولې دا خو یو عزت او شرف مقام دی. هر سردار وایي چې زه عزت والی ما، زما سره لویه قبیله ده، ما سره مال دولت دی، ما سره اسلحه ده، افرادي قوت ما سره ډیر دی، لہذا زه به دا د شرف والا کار کوم. نو هر یو سردار د بل د پاسه او خبره خونریزۍ ته ورسېدله، تورې پکې راووتلې. دې کې یو مشر دی، هغه ورته څو ورځې پکې تېره شوې. یو مشر دی، هغه ورته وایي تاسو داسې وکړئ، سبا پورې انتظار وکړئ. سبا چې څوک د ټولو نه ډومبې خانه کعبې ته او مسجد حرام ته را داخل شو، هغه به ستاسو فیصل شي او هغه به چې کوم دی نو تاسو له فیصله وکړي. خلکو ویلې دا ډېر مناسب تجویز دی. سهار چې خلک رالل ګوري پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټولو نه مخکې کعبې شریفې ته را داخل شوي. خلکو ویلې دا خو صادق او امین دی، زمونږ د فیصل په جوړولو باندې هیڅ قسمه څه اعتراض نشته. مونږ په دې باندې اتفاق کوو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د فیصله وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې څومره د هغه قبیلو سردارانو هغې را جمع کړل، یو څادر یې خور کو، په هغې کې حجر اسود کېښودو او د څادر یو ګوټی یو سردار ته ورکو چې زه دا اوچت او راوړلو د کعبې خواته چې کوم ځای کې دا حجر اسود لګي هغه ځای پورې ټولو سردارانو څادر اوچت کړی دی او هغه ځای ته راوړو هلته کې کېښودو. دغلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا په خپلو لاسو مبارکو باندې د حجر اسود دا کاڼی اوچت کو او په خپل ځای کې چې کوم دی فټ. نو دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه حکمت او فراست چې یو لوی او خونریزه جګړې نه چې کوم دی هغه ټولې قبیلې بچ پاتې شول. نو دا دریم ځل تعمیر د کعبة الله کم چې قریشو کړی. څلورم تعمیر هغه حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه کړی. حضرت عبدالله ابن زبیر دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نوسی دی د لور د طرفه. حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها دا عبدالله صاحب دا د هغې زوی دی. نو دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د لور د طرف نه نوسی دی. دا حضرت عبدالله ابن زبیر ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو روایت رسیدلی. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما ته وفرمایل چې ای عائشې که چېرته ستا د دې قوم د کفر دا زمانه نږدې نه وي نو ما به دا کعبه په کوم حالت کې چې سیدنا ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه ما به همغه حالت ته واپس بدله کړې. لکه دا کم لږ طرز تعمیر دا لږه حصه چې بهر پاتې ده دا به هم ما په کعبې سره دې کې دننه شامله کړې وي. خو چونکې ستا قوم اوس نږدې وخت کې د کفر نه اسلام طرف ته راوړېدلې څه فتنه او بل چې کوم دی څه مسله پیدا نه شي، لهذا زه په خپل حال باندې برقرار پرېږدم. نو حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دا د امیر معاویه صاحب رضی الله تعالی عنه نه پس خلیفه جوړ شو. د حجازو باندې د حکومت د 6 کاله حکومت کړی دی. نو د په دغه وخت کې بیا ویل چې اوس خو د فتنې سیره نشته دی او مسلمانان هم په خپل منځ کې متحد دي او په اتفاق باندې دي، لہذا کعبه چې کومه ابراهیم علیه السلام په نقشه باندې جوړه او په هغې باندې دوباره جوړه کړل. هغه کومه حصه چې بهر وه هغې ورسره دننه کړه او هغه زړې کعبې سره شامله کړل. او بیا په دې کې حالات رالل، جنگي حالات شو. حجاج ابن یوسف راللې، هغه قبضه وکړله او بیا حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دا شهید کو او هغې نه پسې بیا کعبه ورانه کړله او په 5م ځل باندې بیا حجاج ابن یوسف چې د دې امت ټولو نه لوی جابر او ظالم تیر شوی دی هغه دوباره بیا دا کعبه تعمیر کړله او د دوباره د قریشو په طرز باندې چې څه حصه د کعبة الله نه بهر خالی پرېښودله او قریشو چې په کومه نقشه باندې جوړه کړې په همغه نقشه باندې دوباره جوړه کړل. امام مالک صاحب رحمت الله تعالی علیه ته چا ویلي د وخت بادشاه چې زه غواړم چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خواهش او منشا مطابق دا کعبة الله دوباره د حضرت ابراهیم علیه السلام په نقشه باندې جوړه کړه. امام مالک صاحب رحمت الله علیه ته وفرمایل چې نه که چېرته تا دوباره دا بیا په ابراهیم علیه السلام په نقشه جوړه کړله بیا به دا په دې خلکو کې یو رواج جوړ شي چې هر نوی بادشاه راځي هغه یو به وایي چې زه د ابراهیم علیه السلام په نقشه جوړوم، بل به وایي چې زه د قریشو په نقشه جوړوم. نو دې نه باسې ګپ جوړ شي. نو اجماع د امت په دې خبره وشو چې د دې نه بعد به کعبة الله چې په کم حالت باندې د په عمدې حال به برقرار وي، کومه حصه چې بهر پاتې ده هغه به بهر وي، هغه به ورسره دننه نه شمېرلی کېږي. او په دې کې زمونږ او ستاسو دپاره هم خیر دی چې څوک لاړ شي حج عمرې له کعبې ته لاړ شي بهر مونځو کې نو داسې دی لکه چې د دننه مونځو.
نو هغې نه بعد تر نن وخته پورې دا همغه 5 ځل تعمیر شوي او په همغه خپل زوړ او اصلي حالت باندې برقرار پاتې ده.